أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه د محبوب دیدن د پارا ز محشر د خوشحالیګم چې دلبر پکې لیدې شي د محشر اختر زما دی د جانان په میمانۍ کې به د زړه خوښې وریتې کړم په مولا مې د قسم وي عشقي هنر زما دی او دین مې ته اسلام مې ته ایمان مې ته دل میں تا دلبر میں تا او جان میں تے روح میں تا جگر میں تا او جان میں تے او زما مشک و عنبر نشت بے لتانا مشک میں تا عنبر میں تا ریحان میں تے نمی درشت بے لتا نمی دارشتا در میں تا دوا میں تا درمان میں تے ستاپا مینا کی میں دین و ایمان اولید یا رسول اللہ دین میں تا اسلام میں تا ایمان میں تے زدبل گنج و گوہر محتاج نیما گنج میں تا گوہر میں تا مرجان میں تے استاد مخف صفحہ ستاپ تعلیم للم پیر میں تا استاز میں تا قرآن میں تے استاد مخف صفحہ ستاپ تعلیم للم پیر میں تا استاز میں تا قرآن میں تے استاپ مینا کی میں دین و ایمان اولی دین میں تا اسلام میں تا ایمان میں تے نو دا محمد امین زلطاپ منگل یوڑو شوق میں تا او ذوق میں تا درمان میں تے مختیار شمس و قمر سریو ندی ستا زلفان مشک و عنبر سر یو ندی چرتا نرگس شہلا غزال چرتا حیف دی دغا ستا بسر سر یو ندی چرتا ستا آبرو محراب و کمان چرتا عاشق صادق دا آغستر کو مبارک و ذکر کئی دا آغی ہستے چہ حضرت جابر بن عبداللہ فرمائی زما بابا ماتا سبال باندے دا احد مارے کدا چې د چا غلامان علم الله دومره لوی طاقت او دومره لوی علم ورکړیو احد معرکه سبا ده او زما بابا ماته د شپې نه وایي چې سبا د احد په میدان باندې چې د ټولو نه اول چاته شهادت ملاویږي هغه به زیمه گویا کې شهادت به ملاویږي او د حضور په صحابو کې به د ټولو نه اولم ملاویږي حضرت جابر فرمائی چې د ټولو نه اول چې په میدان د احد کې د الله جل جلاله د دین د پاره چاته شهادت ملو شوی دی هغه زما به تما چې کوم دی والد محترم دی خو چې کله مې بابا وفات شو زه حضور لډیر غمجن را علما ما ورته قربان ډیر خويندې مې دي هغه مبارک ډیر لونه پریخي دي داغي ټولو بوج دی را باندې او ډیر زیات قرضې دي داغه قرضو بوج دی را باندې او دا میں بابا د لونو په حق کې وصیت کړو او د دې قرضو په حق کې وصیت کړو چې د دې لونو خیال یعنی د دې خويندو خیال بم ساتي او دا کومه قرضې چې په ما باندې دي دغه قرضې بم ختمه نو د ما باندې ډېر لوی بوج دی زما د سترګو نوخ کې روانه وي وی جانان مبارک چې براو قتل وی ماته او فرمایل چې جابرا ته ولې چې کم دې خفقېږي ته خوشاله شه زکه چې تر اوسه پورې رب لا یزال بغیر د حجاب او د پردې نه چا سرم نه دی ملو شوی او چې ستا پلار په داسې حالت کې ځان په دین باندې قربان کو چې خپل لوڼه هم دغسې پرې ښودلې او نه یې دغې خپل حالت ته وکتل او زما د دین د پاره ځان قربان کو تر اوسه پورې الله بې پردې او بلا حجابه چا سره نه دی ملو شوی مگر ستا بابا سره الله بلا حجاب او بلا پرده ملو شوی دی ذکا عاشق صادق فرمائی داغ سترگو مبارکو چه نظر بے اچت کو نا اللہ جل جلالہ دیدار بے کو
او د عرش مولا هغه حالات به چې کوم دی د اسمانونو بیانول او د هغه سترګو مبارکو چې هغه مبارکو بچاته عینین نرګسین راواړول نو هغه انسان بداسې و چې داغه د زړه دنیا به بدل کړه. عاشق صادق زکا فرمائی مختیار شمس و قمر سر یو ندی ستا زلفان مشک و عنبر سر یو ندی چرتا نرگس شہلا غزال چرتا حیف دی دغستا بسور سر یو ندی او چرتا صابرو محراب و کمان چرتا ستا قد سروے سنوبر سر یو ندی جل زخمی مجرو صحت نغواڑی ستا مجگان تیر و نشتر سر یو ندی آئینہ دا سکندر جام دا جمشید ستا دا کم شیدہ جگر سر یو ندی فرمائی چے کلبا دا دے دا سکندر دا آئینے پا بارکے او دا جمشید دا جام پا بارکے دا مشہور ہوا دوی تا پاک اخبلا رعایق کا رکیگی او پر رعایق کے چے سکاروشی نا دوی دا آگے معلومات پا دا آئینہ کے او پا دا جام کے کئی دوی آگا با خلق و دیر لوے صفت کاؤ عاشق صادق فرمائی کہ ستاد عاشق یا رسول اللہ ستاد عاشق دا سینے سرا دا آئینہ دا سکندرم برابر ندا جام دا جمشیدم برابر ندے وجہ صدا اگوی چکل اخبال آئینی تا گوری او جمشید چکل جام تا گوری اگی تا پک اخبال رعایق کا رکیگی مگر پا جام دا جمبا محمد امین بدل نکڑی زلو چے پا زڑگی جلوہ گرد محمد آروی اگی تا پک اخکندے آئینہ کے رعایق کا رکیگی ستا شک چکپل سنیتا و گوری ستا دشک و محبت جلوے ورطق کا رکیگی آئینہ دا سکندر جام دا جمشید ستا دا کم شیدہ جگر سر یو ندی مخ دا ہر بلبل و ہر گل ستالا مخا دا محمد امین دفتر سر یو ندی قدردانو دا حضور در اللہ کریم منگلا و مخ دا زمکہ باندے او دا سے در را کڑے دے چا علتنا دنیا ملاوی گی علتنا آخرتم ملاوی گی علتنا دا دنیا عزتنا ملاوی گی علتنا دا آخرت عزتنا ملاوی گی علتنا نعمتنا چه سمرم دی دا دنیا و دا آخرت دا ٹول دا حضور مبارک پا قدمونو کہ اللہ جل جلالہ ہوئی خودلی دی او چه بیا چا پا دا غدر کے پناہ اغسط دا او چا دا غدر خور و تزان سپارلے دے اگل اللہ جل جلالہ ہو بیا پا کائناتو کے سردارے ورکڑی دی نن کمم دا قرآن عظیم الشان دا ختمونو پا مقابان دے ناس دیو قرآن چه منگتا ملاو دے دا دا صاحب قرآن دا مدینی منوری دا جانان پا خاطر باندے ملاو دے نو چه چام پدا کے در کی پناہ اگست دا اور آگلی دی اوزانے دا کے در غلام جوڑ کرے دے دا پا کائناتو کے واحد آگا غلامی دا جبیا بندہ غلام نپاتی کی گی اگلا اللہ سردارے دا دوانو جہانون ورکائی عبدالرحمن بابا فرمائی استاد در گدایان واڑا بادشاہان دی او ہر چستاد دروزی در پدرشی بدربار در رسالت سے سرفراز شی سوک داتا و سوک خواجہ سوک قلندر شی نو آئینہ کد جمال کرے ور سرگندہ دا گدا رحمان بشاہ سکندر شی علتا بیا غلامشتا دینا اگلا بیا اللہ سرداری ور کڑے دا اور صرف درتا چکم دے دا سبل الہدا والرشاد دا امام محمد بن یوسف صالح شامی رحمت اللہ تعالی علیہ چاگا مبارک دے دا پارا خپلی او باب ذکر کڑے دے او پاگے کے دا روایت را نقل کڑے دے او اللہ چستاسو ایمان بتازشی پدے سپو کے چکل اس پہ لیونی شی نو چکلا یا اس پہ انسان ساتھی او وفادار سپیوی خواگا مالک پہ جنی او دا مالک سر وفادار وی بل چاہتا آگا دیر چکم دے التفات نکائی وہ چکل اس پہ لیونی شی نو لیوانے اس پہ دا سیوی چا آگا بیا اقبل مالک ہم نے پہ جنی آگا بیا دا سی چی پا مالک باندے خلا لگائی آگا دا سی چی پا لارا کی سوک روانی پا آگا باندے آگا تم خلا ورہ چاہی وہ یو لیوانے اس پہ پا یو ذمی پسیشو ذمی آگا چاہتا وئی چاگا چکم دے دا مسلمانانو پا وطن کے داغی قانون تسلیم کری وی اپنائی اغسطی وی او جزیہ و ٹیکس ورکائی او آگا خپل جن تے رئی دا سپیج پا لارا باندے روانو چوے قتل یو ذمی روانو یو کافر روانو دا سپیور پسی ورمنڈ اکڑا کافر چے پشا باندے او قتل جدا سپی خما پس رامنڈے وہی ندوے چے دا خو لیوانی شوے دے دا لیوانی سپی جراسیم چی دی دا دے خطرناک ترین دی دا انسان دا دے لوے نقصان رسائی دتنا منڈ اکڑا چے منڈ اکڑا آگا سپی مور پس رامنڈے والے حتیٰ چے مخل یو لوے دریاب راگے یو لوے چے کم دے سر آگے نہر راگے دے سڑی پا سڑک کے دا ہوئے چے زباد آگے دریاب تا ور ٹوک کما
نو زه به د دې سپي نه بچ شمه دا سپی به زما نه لار بدله کي خو چې کله ده دغې دریاب ته ور ټوپ کړې او د هغې نه پس سر یې را بهر کړ نو چې ویې کتل نو دا سپی د ده په انتظار کې هم د دقه نیر په غاړه باندې ودرېده او ده ته انتظار کو چې دی به کله روځي چې زه پې حمله وکم دی حیران شو چې ما ته خو دواړه لارې مسدود شوې که بهر ته روځم سپي مې چیچي که اوبو کې چې کم دی دلته کې ایسارېږم اوبه مې ډوبوي او اوبه مې خرابوي دی حیران پاتې شو چې دا به زه څه کوم واورئ د حضور مبارک غلامانو د دواړو جهانو د سردار نوم هغه دی غلامی هغه ده چې عاشق صادق فرمایي چې ملائک قبر کې راشي سوال جواب د پاره ورته به وایم چې غلام محمدي یم زه به ورته ویم زه د حضور غلام یم نو دا سند د ازادۍ دی دا سند د نجات دی دا ګوره چې کوم دی ذمي دی کافر دی د حضور کلمه نه ده ویلې صرف د ځان د خلاصولو دپاره د حضور نوم اخلي چې کله دی راووته مخامخ هم ورته د حضور غلام نه دی ولاړ چې هغه کلمه د حضور ویلې ده هغه امتي د حضور دی انسان دی پوهیږي د حضور د نوم په خاطر باندې نه هغه سپی دی په سپو کې بیا لیونی شوی دی دماغی کارم نه کوي مالک هم نه پیژني هر چاته خوله ورچوي خو چې کله ورته د اوې یا قلبو انی فی ذمت محمد اے سپیا ته خو ما چیچې ته خو ما ته ولاړې خو خبردار مال پناه د دواړو جهانو سردار د مدینې منورې جانان آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک را کړې ده امام فرمایي چې سپي دا خبره واورېده اگر چې لیونی و خو د حضور د نوم خاطر یې څومره وکړ ورته وایي فول القلب یادو سپی واپس شو او دسې واپس شو چې په شایم ورته ونه کتل او گویا کې زبان حال سره وي اگر چې لیونی یم خو چې کوم نوم دې راته واغسته د دې نوم خاطر خو په هر چا باندې ګران دی جمع باندې ټول جمع په جمع باندې ټول تاجدار ختم نبوت قدردانو دا نعره ده څه نعره ده چې په دې د قادیانیت په ایوانونو کې او د هغې د یارانو په ایوانونو کې لړزه تاري کېږي تاسو ته پته ده پرون نابله ورځ د پاکستان نه بیا امریکې دا مطالبه کړې ده چې دا قوانین ختم کړي اخبار کې غټ غټ بیانونه راغلي دي هغې ته پته ده چې دا امت په کوم طرف باندې روان دی نو دا ډېر خطرناک ترین حد دی زمونږ دپاره ځکه چې هغې یریږي د ایماني جوش جذبې او غیرت نه یریږي یو سړی چې په ایماني غیرت باندې راپاسي په ذات د خدای قسم د امریکې په ایوان باندې لړزه تاریږي زمونږ مشر مرشد بابا جی حاجی صاحب د تورنګزو په باره کې مجاهد اعظم حضرت فضل واحد بابا جی کم چې د مومندو د غازی آباد د لکړو په میدان کې د هغې مبارک مزار پر انوار دی د دې انګلستان د انګلینډ وزیر اعظم تیر شوی دی او دې فوج کې مو او د هغه چرچل نوم دی چرچل په خپل تقریر کې دا ویلي دي 40 نه 45 پورې دی وزیر اعظم 1940 نه د په 37 کې چې کله د فوج کمانډ کاو د 10 سره زمونږ نیکه مبارک جنګېدلی دی او بیا چې کم دی مشر بابا جي صاحب مبارک ور سره جنګېدلی دی هغه په خپل انټرویو کې دا ویلي دي وایي زمونږ مقابله د داسې خلکو سره وه دا عزتمندو دا د مخالف الفاظ دي وایي زمونږ مقابله د داسې خلکو سره وه چې زمونږ توپو به هغه کار نه کوو لکه د هغې ډانګونو چې کم کار کړی دی د هغې کوتکو چې کم کار کړی دی زمونږ توپو به هغه نه شو کولی وجه څه وه وجه دا وه چې کله په مال سره یریږي چې ایمان لري سو کله میدان کې رستو کیږي چې ایمان لري سو دشمن د دین لره ورځي لکه زمری په میدان تیغو تفنګ نه نستنیږي چې ایمان لري سو شمع د دین د محمد رسول الله بلدا لکه پتنګ پرې صدقیږي چې ایمان لري سو او دا د غیرت وینا سود نکړي بے غیرت لرا پدی وینا هغه پوهیږي چې ایمان لري سو او سودا د مال او د سر نند په میدان د سیاله ډېر په سودا د سر خوښیږي چې ایمان لري سو او محمد امین په ننګ د دین
کفن په سر تړلې ورسره هغه روانېږي چې ایمان لري. هغې دا جذبه ختمول غواړي د مسلمان نه. ورته پته ده چې تر څو دا جذبه قایمه وي موږ دې له شکست نشو ورکولی. چې تر څو دا جذبه قایمه وي چې پلار او بچې د بدر ته تلو دپاره جګړه کوي، چې تر څو دا جذبه قایمه وي چې په جنگ یرموک کې عبدالله ابن ام مکتوم نابینا صحابي خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا فرمائی چې د مسلمانانو تعداد کم دی، زه اگر چې نابینا یما نو مام ځان سره بوزا. مبارک ورته فرمائی سترګې د کار نه کوي، نابینا یې په جنگ کې چې کم دی بینا سړی جنگ کولی شي چې مخامخ توري ویني د هغې ګزارونه ویني، د خپل ځان دفاع کوي گزارم کوي، تا ته نه دشمن ښکاري نه درته د هغې فوجونه ښکاري. ورته وایي ویمه د دې دپاره چې ماله چې کم دی د اسلام جنډه راکا، زما به جنډه اوچته نیولې، ما ته مخامخ نه ښکاري چې فوج څومره دی، ما ته مخامخ غشي نه ښکاري، ما ته مخامخ نیزې نه ښکاري، زه به هغې فوج ته مخامخ ولاړ یم چې ما ته فوج نه ښکاري، ما به جنډه د اسلام اوچته نیولې وي، زه به رسو کېږم نه. دا جذبه ده د حضور علیه السلام مبارک د غلامانو. هغې ته پته ده چې کله دا جذبې وي مسلمان له شکست ورکول ګران دي. په دې وجه بار بار قادیانیت سپورټ کوي، په دې وجه باندې بار بار روافض سپورټ کوي، په دې وجه باندې بار بار د صحابو په شان کې خبرې کوي، کله د اهل بیتو په شان کې، کله د حضور د عزت او ناموس باندې حمله، کله په ختم نبوت باندې حمله. هغې ته پته ده چې د مسلمان دا جذبې برقرار وي، د خپل نبی سره د وفا دغه جذبه چې کوم دی برقرار وي، دی له شکست نه ورکول کېږي. ولې چې جذبې دغه دي. رومي سردار خپل جاسوس را لېږي، وایي لاړ شه او د صحابو احوال راله راوړه چې دا دوی په کوم ټریننګ سنټر کې ټریننګ کوي، دا دوی څنګه پریکټس کوي، دا دوی کومه پهلواني کوي او د دوی دا جسمونه په څه باندې خوراک څنګه کوي چې دوی دومره طاقتور دي چې د لکونو فوج ته زرګونه مخامخ شي او لکونه تس نس کی. هغه چې کوم دی هغه راغی جاسوس صحابو سره شپه م تېره کړه، ورځ م تېره کړه، واپس چې لاړه خپل جرنیل ته وایي زه د داسې خلکو سره ما خپلې شپې ورځې سبا کړې چې هم چې هغې چې کوم دی څه دي، هغې هم رهبان باللیل و فرسان بالنهار، هغوی داسې دي چې شپه شي نو الله ته په ژړا شي، چې شپه شي الله ته سر په سجده شي، د هغې اوښکې د الله د یرې نه روانې وي، او چې کله سبایي سحر راخیږي خپلو اسونو ته راوخیږي، خپله نیزه او توره راواخلي او په دشمن باندې لکه د زمري غوندې ور رواني، د شپې الله ته جړاګانې او د ورځې توره په لاس د حضور د دین د دشمنانو سره غذاګانې. دا زمونږ د اسلافو تاریخ دی. ستا په یو لاس کې و توره، په بل لاس کې د تسبیح وې او د ورځې مجاهد وې، عابد د تورې شپې وې چې کله به هم شپه وه د هغې د عبادت به هم بیا یو واجبه کیفیت و، او چې ورځ به شوه نو بیا به د هغې په لاس کې توره وه. عبدالله ابن مبارک هغه شخصیت دی، مشهور تابعی دی، مشهور محدث دی، مشهور فقیه دی، مشهور غازی و مجاهد دی. دا مبارک د ترسوس په یو سرحد باندې پهرداري ورکوي. چا ورته وی چې عبدالله ابن مبارک فضیل بن عیاض چې دی نو دا ډېر لوی عابد او زاهد دی، د شپې دې لګیا وي او د کعبې مبارکې نه طوافونه کوي په مطاف کې، او د ورځې ټوله ورځ روژه وي او د شپې عبادتونه کوي، او عبادت هم په مکه معظمه کې د کعبې مبارکې په خوا کې کوي. نو الله والا ډېر شان ورکړی دی. د مبارک چې کوم دی قلم راواغسته او یو اشعار یې ولیکل او وی چې دا یو سی فضیل بن عیاض ده، او چې کله ولا یو سی دا هغه ته ولولې په هغې کې ولیکل یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادت تلعب. اے په حرمینو کې عبادت کوونکیا که زمونږ عبادت دی ولیدو دا خپل عبادت به درته لوبې ټوکې ښکاره شي.
دا بدر تٹو کے اخکار شی زمونگ عبادت چی مونگا کم عبادت کو تچے کلب ہر روزے کان یخضب خدہو بدموعہی فنحورنا بدمائنا تتخطبو تچے کم دے سچلو کے کتابان دے کل جڑا راشی نستاد سرگو نوخ کی بائی گی امونگ چے کل دشمن تا میدان کے ادری گو امونگ پدے وجود باندے گزار اخروز امونگ در اخسار وینی زمونگ پسی نباندے را بائی گی تچی بہر توزے متافتا تو مشکو عمبرو باندے زان خوشبو یکے او مونگ چے کم دے کلا وضو بہر تا نبیا سچلو چی زمونگا خوشبوئی دا اللہ پلار کے چی مونگ کلا زمونگ اسن روانوی او زمونگ دا اسنو دا آگے پنجو نا گرد و غبارو چتیگی او اگا زمونگ پس پیگ مو باندے لگی زمونگا خوشبوئی اگا دا اللہ پلار کے اگا گرد و غبار دے اللہ کریم جل جلالہ دے زمونگا دا غد اسلام اصل روح نصیب کی دا عقیدہ بس دا سؤال محفوظ وی او دا بتا سؤال چے کم دے دا در عقیدی رنا بوی چے تاسو خپل بچی پا مدارسو کے داخل کے او غد اہل سنت پا مدارسو کے داخل کے او غیل تاسو دا عقیدی تا جس بیانے او گرزوے او مدرسم دسیوی چے سبا دا سے نوی چستا پا جنازہ باندے ولاڑی او خلقو تاوی چے خبردار دعا ور پسیو نکی او خیرات ور پسیو نکی تب بیا وی چې دینا خوشی نمی خو چې مدرسه داسې وي چې د حضور د عزت او د ناموس هم په نرس پای جوړیږي چې د هغه په خطاب کې د هغه په بیان کې موضوع دا نه وي چې حضور له الله دا نه دي ورکړی حضور له الله دا نه دي ورکړی نن ډېر خلک دي هغوی د حضور علم تلی د حضور تصرف او اختیار تلی په ذات د خدای قسم په ذات د خدای قسم دا خبره د زړه په غوږونو باندې واورئ د حضور شان خو ډېر زیات لوی دی د حضور مرتبہ خو ډیر زیات لوی ده علماء تر دې حد پورې لیکلي دي چې د حضور علیہ السلام بول مبارکه چې دي دا طاهرم دي او مطهرم دي یعنی پاکم دي او پاکونکم دي او چې چا کم دې چا ته نصیب شوی دي الله په د جهنم اور پاغ باندې حرام کړی دی واغله جنت ور کړی دی یاد ساته خلکو سکول له توجه ډیر ور کړی دا سکول لا او مدرسې لا بالکل توجه نشته او بیا په موجوده وخت کې مدرسې چې دي دا د ټولو نه زیات متاثر دي قسم په ذات د خدای چې مدارس اسلامیه نه وي نن به دا دین په خپل اصل نقشه باندې تا ته مخامخ نه وي خلکو به د دین نقشه بدله کړې نن چې دا دین په خپل نقشې مطابق مونږ او تاسو ته پړقېږي دا د دغه مدارس اسلامیه او برکت دی نن چې په هر جمعات کې تا ته حافظ اویلیبل دی تا کلم ختم کې داسې نشته چې نا په شیخانو کے بحافظ نوی او مونگ با چکم دے مونگ تا بحافظ نمیلاوی گی چی پا زرگونو جماعتو نشی او کپا لکونو جماعتو نشی او کپا کروڑونو جماعتو نشی او ہر جماعت کے ہر اشپا دا قرآن عظیم الشان ختم کی گی او پا تراؤ کی گی دا دا مدرسو برکت دے چی مدرسے تالا دومر افراد تیار کری دی چی ستا یو جماعت کے دا حافظ کا میں نشی رات لے دا حافظ سے تالا در کئی دا مدارس اسلامیہ دا در کئی اندارنگ عزت مندوں کا دا جنازی ضرورت شی الحمدللہ دا مدارس دی چاگی خدمت کئی دا دین او اغی دا دا خدمت پا بنا باندے شکر دے تاسو علاقے پہ بیا آبادی وی نو پدے وجہ باندے کوشش داو کئی نوی درسی کال شروع کی گی او دا زد دی خپلو ملگرو تا ہر وقت ویما چی کلم دی ما سر ملوشی زماور تڑم بنے ہم دا خبر ای چی میرا بانی داو کہ خپل بچی خپل رونا خپل رشتہ دار دا مدارس و تراؤ باسی راویستل استاسو کار دے او انشاءاللہ دا غیب بہترین علمی اخلاقی کل تربیت چلے دا بیادہ دے علماء کار دے دا غینا دا معاشرے با اثر افراد جوڑاول او صرف دا سنا دا حضور دا عزت او دا ناموس نرم حافظ تیرا جوڑاول دا اسلام دا نظام مصطفیٰ بہترین دائی تے نہ جوڑاول زکا چنن حالات دا سیدی حالات دا سیدی کموت آگیر چاپے رہو گورو آقا علماء چلاغی تاریخ داو امام احمد ابن حنبل چدا مبارک آگا شخصیت دے چدا حضور علیہ السلام مبارک ورطا بلکن و حدیث یاد دی یو روایت دا سمرازی چوول لکا حدیث ورطا دا مدینہ منورے دا جانان مبارک سندن یاد دی آگا شخصیت دے دا وقت دا دریو ظالمانو جابرانو بادشاہانو داغی مقابلہ کئی پا مسئلہ دا خلق القرآن کے او چکلا ہارون الرشید مامون الرشید او غالبان درم امین
د چې کوم دی مامون امین او د دې درې واڼو د دې مقابله یې وکړه هغې جیل ته راواستو نو چې کله جیل له راته نو په لاره باندې چې کوم دی ولا یو غل مخې له راغی او د هغه نوم و ابوالهیثم امام احمد ابن حنبل به هر وخت دعا کوله وی به رحم الله ابوالهیثم غفر الله لابوالهیثم خدایا په ابوالهیثم باندې رحم وکړه ابوالهیثم ته مغفرت نصیب کا خپل بچے و عبداللہ دا ورته وی قربان زه د یو زوی یم ما ته دعا نه کوې ابوالهیثم ته دعا کوې څه چل دی امام احمد ابن حنبل ورته وی چې کله مسله د خلق القرآن کې زه جیل ته روان وم او زه جیل په دروازه ور دننه کېدم او دی بهر ته راوته نو ده ما ته داسې وکتل او ما ته وی چې امامه 18,000 کوړې 18,000 کوړې ما په دې ملا باندې د خپل غلا د وجې نه وخوړې څومره کوړې 18,000 کوړې مې په دې ملا باندې د غلا د وجې نه وخوړې خو غلا مې پرې نه خوده اگر چې 18,000 کوړې مې وخوړې مګر اوس هم زه غلا کومه هسې نه چې ته کوړې وخورې او د دې دین اسلام د دې مسلې نه رستو شي چې زه د باطل دپاره دومره کوړې خورما په کار چې د دې نه زیاتې ته د حق دپاره وخورې وی چې هغه دا خبره ما واورېده زما حوصله نورم مضبوطه شوه تاریخ کې راځي چې دې مبارکو له به چې یو ګزار ورکړ په خپله دا مبارک فرمایي چې دا ګزار به اتیلم ورکړی شوی وي نو هغه به چې کوم دی په هغې باندې درزېدلی وي مګر کم یو ګزار به هم چې دې مبارکو له ورکېده نو دې مبارکو به دا وي چې قرآن د الله کلام دی قرآن مخلوق نه دی ولې دا علماء حقو دا غي په وجه باندې نن مونږ او تاسو ته د ایمان او د اسلام رڼا راغلې ده قرآن عظیم الشان چې کوم دی مونږ او تاسو ته الحمدلله د هغې هغه اسرار او رموزو باندې مونږ پوه شوي یو ځکه ضرورت د دې دی چې تاسو خپلو بچو له خامخا درس نظامي آغاز کیږي شروع کېدو والا دی داخلي کیږي خپل بچي چې کوم دی علماو سره داخل کې علماو د اهل سنت سره چې د هغوی عقیدې صحیح وي په دې کې به ډېر لوی احتیاط کوئ او بیا چې کوم دی انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې دا علاقه به الله جل جلاله په تاسو باندې آباده کړې وي